بسم الله الرحمن الرحیم. د تاریخ سودم په سلسله کې زمونږ ملاقاتونه د خپلو خوږو او درنو مشرانو سره هغه جاري دي. نن په ګلیاړه کې د خپل خوږ یو دروند مشر جناب تاج محمد صاحب سره ناست یو او هغې سره به د هغې د ژوند په هکله باندې خبرې کوو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم سلام. څنګه تاسو ښه جی؟ خیر دی جی. بالکل. تاسو جی پوره نوم څه دی جی؟ تاج محمد. او د والد صاحب هم جی څه نوم دی؟ سوار خان. او ستاسو جی تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش 1947. جی جی. تاسو بنیادی سبق چې دی د قرآن مجید او یا د کېدې هغه کوم استاد سره ویل؟ هغه خو جی دلته زموږ په دې جومات کې یو استاد او مشر مخکنی اوس وفات شوی دی، عبدالرحمن استاد نوم. جی جی جی. او پخوا نه زموږ د مشرانو دلته دې جومات کې وو. ښه جی. هغه سره هم دا سبق او دا مونځ دا څه زده کړي دا هم دي. جی جی. بیا تاسو جی پرایمري کوم ځای؟ پرایمري په دې کلي کې دا دی جی د اکبر خان نجي صاحب دی په داو کې دا د یو سکول پرایمري هغه وخت بل ځای سکول نه و. جی جی. صرف دا یو پرایمري وه. ښه جی. او په دې کې هم بس چې کوم دی تر 5مه پورې سبق ویلی. ښه جی. بیا وړاندې سکول تاسو ګړی کې؟ وړاندې سکول بیا جي مونږ ګړی کې داخل شو. ګړی کې جی جی. او هلته کې په هاسټل کې به اوسېدو. جی جی. او پخوا داسې تګ راتګ وسیله داسې نه وه، ګاډي ماډي داسې شی نه و که نه. جی جی جی. بس مونږ بیا دغسې بتلو په هاسټل کې دیرو او شهبازګړۍ سره به دغه دی کوشو بس پیاده و بیا ګړی ته تلو راتلو نو. ښه جی. تاسو وختي چې یو خبر وکړه هغه سایکل والا به ملګري تلل؟ سایکل چې کوم دی نو زمونږ د کلي عبدالصوب خان خانو، جی، یو ګل اسلام استاد و، جی جی، یو رفیق و، جی جی، یو محمد امیر مرزا صاحب و، دوی به په سایکلو تله راتلو. ښه جی. نو زمونږ به د جمعې په هغه وخت کې به د جمعې پر چوټي وه. جی جی جی. نو زه به د زیارت پر ورځ دوی سره راتلم او د خالي پر ورځ به بیا په سایکل زه دې ګړی ته ځان سره بوتلم. ښه جی. دا هفته به ما هلته تېرول، هلته به هاسټل کې اوسېدم. جی جی جی. او تاسو چې هلته کې استادان څوک څوک وو؟ استادان خو زمونږ چې کوم دی نو هېډ ماسټر صاحب چې و زموږ د دې کلي و فایده یونس استاد نوم یې و. جی جی. او یو غلام یونس استاد و د هغه ورور و. جی. او څه پکې د نظر و. او سره د ادینه و عالم نوم یې و، یو د کالو خان عبدالعلیم نوم یې و. خو ګڼ کسانو بس دا ډېر شی و. هلته تاسو جي لسم وکړو که اتم هم وکړو؟ لسم و. لسم مونږ د ګړی نه کړی و. اجي دا کم کالو جي؟ دا 61 62 کې ما اخري چې کم دی نه لسم امتحان ورکړی. تاسو جي بل وختي سره ډېرې تاریخو خبرې ته اشاره کړې وه د دې علي حیدر جوشي باره کې. علي حیدر صاحب چې کوم هغه خو لکه زما د یادو خبره نه ده، خو د مشرانو نه مې اورېدلي. جی جی جی. چې دی لکه وړوکی دلته زموږ په دې کلي کې راغلی و، لوی شوی و. جی جی. او د سره یو عبدالمنان استاد نوم یې و، بیا ډاګی ته لاړ، په تبلیغ کې شامل شو ملګری. او یو عدالحکیم استاد و. جی جی. یو د افغانانو کې و نقیب الله نوم یې و، مشر سړی و، هغه و سره. جی جی جی. دا د دوی 4 کسان ملګري وو، بس دوی به دې کلي کې ګرځېده راګرځېده، دا د دوی ډله وه. ښه جي. شاعري جي دې څنګه شروع کړه؟ شاعري خو ده بیا دلته کې لکه چې وخت تېره زموږ کلي کې شاعري نه وه. دا بیا ډېرې بر کلي ته لاړو، مقدر کاکا نوم یې دی، اوس خو مړ دی، وفات شوی دی. هغه سره د ځمکه وکړه، په هغه ځمکه کې به دی هغې سره و، هغې کې بیا شاعرۍ د هغه په ده وشوه، بیا ډېره دې ځای نه چې کوم دی نو خپل کلي ته لاړ. دوی هغه ملګری چې تاسو وې لبې کولې د هغه سره که نه جي؟ هغه داسې واقعات و چې دوی سره یو کس و زموږ دې کلي کې د ممتاز خان چې کوم دی د دوی ماما و. جی جی. به دوی سره ګرځېده راګرځېده، نو په دې مازدیګر کې به پخوا خلک دې خوړ ته ته دې کې به مخلاص کول، مونځ به یې کوو، مازدیګر ته به دا مشران دې ته غونډېده پخوا. اوس خو هغه شی نشته، خو پخوا و دا شی. ښه جي. نو هغه دیم داسې تله دا ته زموږ د پانخېلو د غږ حجره ورته وایو، دوی سره دوی روانو. جی جی. دوی سره په دې یو کس سره پکې تماچه وه، دا ګاډي واله غوندې. جی جی جی. نو دې کې هغې ګوتې متې والې. جی. او بس هغه تماچه ترې وچلېده او په هغې کې هغه هلک ولګېده. نو بس هغه غریب مړ شو. هغې پسې چې هغه شعر جوړ کړی و که نه جي؟ نو بس هغه شعر خو بیا زما خیال دی علي حیدر جوړ کړی و. جی جی. نو بس هغه شعر خو دا و چې وی لکه تماچې سره ټوپ کې مسخرې کړې. جی جی. ناڅاپي په خپل یارو چلېده، چې وکاته هغه مې نارې کړې، د بادام غوښه یې اور کې سوځېده. او نو بس دغه شعر بیا اوږد به نور هم شعر خو ما ته خو پکې دغه یو څو بل تاسو د خپلې حجرې وختې مونږ ته لږ تاریخ ویلو؟ نو حجره خو زمونږ چې کوم دی نو جي د پخوانی مشرانو نیکونو د وختو جوړه کړې ده. ما د یادو نه په 1930 کې دا جوړه شوې ده. زموږ نیکه به خبره کوله که نه.
نو په ګلیاړه کې ستاسو د دې نه علاوه بله مرکزي حجره شته؟ بله خو مرکزي حجره دا زموږ نه وروسته جوړه شوې وه، بیا رسوب خان لري د حجره وه جی، او نورې خو داسې ما دا غز حجره چې ده ستاسو؟ دا غز حجره دا پخوانی د عثمان خېلو د مشرانو حجره وه، اوس خو خرابه شوې ده، د هغې نه اتفاقی په وجه باندې. جی جی، د دې به یو 200 د هغې به یو 200 کاله کېږي. نو اوس ما حساب یې نه دی کړی، خو هغه هم د دې زړه ده پخوانی د مشرانو ده که نه. او ستاسو حجره چې کوم ده 1930 کې 1930 کې دا جوړه کړې زمونږ هغه نیکونو. ښه جي، مشرانو جوړه کړې. تاسو وایئ چې دلته کې باچا خان راغلی و؟ باچا خان به جي راته زمونږ هغه نیکه د دیار بابا نوم نیکه، هغه له به راته باچا خان و. او هغه سره بیا د قیوم خان په وخت کې هغه بیا هریپور کې 3 کاله جیل هم خوړلی و، لکه پارټۍ په وجه که نه قید شوی مو. او بل تاسو ته ما وایي چې زمونږ بعضې مشران دا ووایي چې هغه دي ستاسو مشرانو 3 وړونو مردان کې هغه سوټو والا کسان ول، هغه خو جي داسې چلو چې ردي په هغه وخت کې د دې ځمکو مکو څه کیسونه میسونه دي به تاریخونو لتله راتلو. ښه جي، نو هغه وخت کې به دي ځان سره چې ټوپک یا څه شی به یې وړه، خامخا دشمنۍ خبره وه که نه. جی جی جی، نو هغه دی چې هغه وخت کې په دې مردان کې دا صرف د دې بازار ته دا پار شو، نو دا پول مول نه و د بغداد، دا بیا وروسته جوړ شوی و. په دې به خلک پیاده پورې وت راپورې پاسته، خو ما وایي چې لکه د سوارلی داسې خاص ذریعه نه وه. جی جی، نه چې دوی پورې وتې دي، نو هغه وخت کې نه شم ویل چې هغه 144 لګېدلې وه که هر څه وجه چې وه، نو دوی ته هغه پولیس والا وي چې تاسو را ټوپکې موړی خوا. دوی ورته وایي چې یاره مونږ ته خاطره ده، لکه زموږ حفاظت په بیا څوک وي چې لکه موږ تش تور روان شو، دا خو بازار دی. جی جی جی، نو په هغې کې دوی په خبرو کې یو بل سره هغه شو، لاس ماتې یو بل سره واړو، جګړه مګړه یې وکړه، هغه یې وکړه. او خو بازار خلکو بیا ټولو لکه دوی مرسته کوله چې یاره زیاتې هغې کړې که نه. جی، او نو بس هغه روغه صفاله وله. بیا چې کوم دی نو د بیړو شیر بهادر خان چې و، هغه وخت کې هغه په دې علاقه باندې ډېر زیات رسوخ ووله. هر هغې هغه خبره مبره هغه وغره کړه، هغه خبره یې ختمه کړه، روغه صفاله یې وله وکړه. تاسو وختي ویلو چې شیر بهادر خان د بیړوج سره ستاسو سره رشته ده؟ او جي، د هغه په رور باندې چې کوم دی نو زمونږ ترور واده وه، زمونږ د دې پلار خوارزه وه. جی جی، د دې نیکه خوارزه وه. ښه جي. او تاسو جي یو بل ډېره تاریخي خبره کړې وه چې تاسو د مشرانو کم چې د عثمان خېلو یو ډېر لوی قبیلې سره تعلق ساتي، د دې ستاسو د مشرانو ډېرې ښکلې باډۍ وې. بالکل بالکل، او رسکشې له بدللو. او جي دا د مردان نواب صاحب چې کوم داسې راغی یو ګروپ و. جی جی، نو هغه به چې کوم دی نو داسې په دې کلیو کې داسې 3 4 کسان ډله غونډې جوړه کړې وه. او هغه وخت کې د انګریزانو حکومت و، هغوی خو لکه سرکاري کسان به لکه سیکان را ګوره دا خلک و پوج کې که نه. جی جی، د هغې ډله وه. جی، او دا د کلیو کې عام زمیندار خلک یې را غونډ کړی و. جی جی جی، داسې پارټي سره 12 کسه جوړه کړې و. زنګ د کلي پکې هم ده 15 کسانو زنګ دا نیکو پکې داسې. جی جی، نو دوی بتلو او رسۍ به یې راښکې رسکشي وه. جی جی، او نو په هغې کې چې کوم دی نو دا ډله وه، خو دوی بایللې نه وه، دوی به ټول عمر د هغې نه ګټه کوله. جی جی، او بیا په هغې کې په اخري ورځ باندې چې کله دوی د اخري هغه کو مقابله کوله، نو هغه رسۍ چې کوم دی نو هغه هغوی تېنه دنګ د مشرانو وګټله. او بیا انګریز چې و مشر هغه راغی، دوی یې په شا وټپوله او دوی له هغه وخت سره چې ونه 300 روپۍ انعام ورکړو، او دوی له د بادرۍ څه پرمټونه هم ورکړو. ښه جي. او نواب صاحب له بیا پروګرام د ډوډۍ موډۍ کړی، ټول خلک یې بوته هغه مېلمانه کړو. او بس دغسې په هغې کې تاسو جي وختي وي چې د نورو مخالفینو په بوټانو کې میخونه ټکول، هغه دغه مخالف چې کوم هغه انګریزانو هغه په ګروپ چې مو هغوی له پرې بوټانو باندې خو په سرکاري کسانو که نه د لاندې رغاړې پې ولا میخونه ټاکوالي چېرې دوی زور کوي راکاږي دا په ځمکه کې ښخېږي نه هغه چې کوم دی نو دوی چې دړه نه هلته کسانو ورته ووایي چېرې دغسې دوی پرې بوټانو کې نومخونه ټاکوالي خو تکړه شی هسې نه چې را هم کاږي که نه نو هغه هغوی هغه شی هغه کړه هغه رسۍ ته هغې وګټله رایخ کړه او څنګه هغه مشرانو ته نه رسۍ وګټله. تاسو بل چې د شاپسند بابا خبره کړې وه چې به ګلیاړۍ د دې حجرې ته شاپسند بابا زمونږ د عثمان خېل سره ډېره پاخه ډله وه. دی به راته څنګه نیکونو سره ډېره زیاته خوږه وه، دلته به هم ډېر راته او د عثمان خېل د هغه پخوا نه خوښ و، دلته سره پارټي وه او په هره خبره کې به دوی سره ودرېده او ډله به یې ورسره کوله او دوی ورسره هم ډېر تاګ راتګ و، دوی پې هم مین و.
هغه چې ویډي ممبرای ته ودرېده که نه جي دلته راغلي و تاسو وی چې هغه ممبرای ته ودرېدل هغه د صوبایي ممبرای ته ودرېدلی و نو دلته راغلی و زنګ د راتش و نو دی ممبر و هغه وخت کې به د ممبرانو د ووټونه اچول په دې هغه پسې عام الیکشن باندې به یې نه کوه ممبرای که نه نو هغه چې دلته راغی نو زنګ هغه نیکو ورته وایي چې یاره تا لکه څه کوې چې ووټونه کوې که نه نو هغه ورته ووایي چې یاره زه ووټونه موټونه باندې په ممبرای مې څه کار نشته خو لکه چې زه وایم چې په دې سودم کې رانه بل سړی پاتې نه شي